السلام علیکم. خالد خان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به هم په سیلاب خبره کوم، ځکه چې سیلاب لا ولاړ نه دی. بدقسمتانه ثوابه پکې هم شامله شوه. تاسو د کوم دغه شانتي حالات دي، دا وخت چې زه د ویډیو ریکارډ کوم نو په کراچۍ کې هم بد حالات دي او پیشګویۍ چې کوم د موسم باره کې شوي دي نو هغه څه ښه نه دي. روانې 78 ګنټې چې دي نو هغه د نور خطرناک لیوني بارانونو، لینډ سلایډینګ، کلاود برسټ او د دې خطرات چې دي نو هغه شته. خبره دا ده چې پښتانه وهلې کانډر ساتي. په دې باندې سیلاب راغی او دعاګانې او فریادونه خو خلک دي، خو چې کله به هوښیارو خلکو خبره کوله چې د دې خبرو خیال وساتئ، خلکو به خندنۍ کولې. اوس هم څوک وجوهاتو ته نه ځي. دراصل بیماري وي یا ښکاري د یو بنده تبه ده نو دا بیمار دی، پته لګي وجود یې ګرم دی، خو دا بیماري ولې د وجوهات څه دي، علاج څه دی، نو په هغې څوک خبره نه کوي. سیلاب او آفت خدای بس خدای او خو تاسو نه منله، اوس خدای منئ ځکه چې مړي ډکې وکړو. خو دا ولې دي ماحولیاتي تبدیلی وي او ماحولیاتي تبدیلی همدغه وي چې د حد نه زیاته آبادي د یو ملک د 65 کروړو نه زیاته آبادي په قدرتي وسایلو باندې بوج. بیا چې آبادي زیاته شي، ګاډي زیات شي، تیل پټرول لګي، نغري زیات بلیږي، بیا دغه شانتي ایر کنډیشن وي، نو دا ټول یو قسم لا مختلف آلودګي چې دی د دې نه جوړیږي. بې هنګم، بې ډیزاین، بغیر ترتیب نه آبادی د کروندې ځمکې چې دی د کورونو لپاره استعمالیږي. ظاهره د شینکۍ ختم شو، فصلونه ختم شو، بیا مقامي زمونږ د دې خاورې سره مخته اونې بوټي ختم شو. هغه پکې دغه انګریزي فارمي بوټي خلکو راوړل چې هغه شانتې زمونږ په خاوره کار نه کوي، د ماحولیاتو لپاره هغه شانتې پیدامن نه دي. بیا دغه شانتې د جرنل د صفایي سوترایي خیال نه ساتلی کېږي. ماحول په تباهۍ کې هر سړي خپل لاس لري، د ماحول د بهترۍ لپاره خلک سوچ نه کوي. او د بده مرغه اصلي تباهي هغه وخت کې راغله چې کله زورور خلکو ځنګلونه چې دي نو هغه نیلام کا، هغه وخوړل په ناجایزه طریقه، او بیا دغه خالي ځنګلو دپاره پر 12 روپۍ منظور شي، بلین شي، سونامي وغیره، او هغه پیسې هم وخوړلې شوې، او بیا د غلا پټولو لپاره باقي پاتې ځنګلونو ته غرونو ته اور ورته کړی شو. تیر ورځو کې تاسو کتلی دي، نو نتیجې خو تاسو وکتې چې دغه راغلې. عام تاثر دا دی چې په لوړو په اوچتو په غر کې کورې سیلاب نه راځي. عام تاثر دا و چې چېرته لښتې، نالۍ، دریاب ني، سیلاب نه راځي. تاسو وکته غرونه په لوړو، تاسو وکتل دریابونه هم نو، نیرونه ولې هم نه وې، خو سیلابونه راغلل، لینډ سلایډینګ وشو. نن زه خبره دا کومه چې زمونږ د اعمالو او د دې آفاتو څه تعلق دی. موږ چې واړو هلکان وو نو د علما به مساجدو کې په دې تقاریرو کې دا خبره کوله چې د زمونږ د اعمال د وجې نه قدرتي آفات راځي، زلزله راځي، سیلابونه راځي. موږ خو نه پوهېدو، خو چې کم خلک داسې هوښیار وو نو هغې به د علما په دې خبرو پورې خندنۍ کولې چې دا څه غیر ساینسي او بغیر دلیله خبره کوي. د زلزلې چې دی نو عمل سره څه تعلق دی، د طوفان او د باران او د سیلابو. خبره دا ده چې عمل تاسو وایئ څه ته. د انسان یو اکټیویټي، د هغه یوه رویه، د هغه یو کارګزاري چې هغه په معاشره باندې اثر اچوي، نو دغې ته فرد یو سړی وي، افراد مجموعه ده، د فرد جمع افراد دی. یو سړی چې په ډیرو کې بدل شي هغه معاشره شي. لکه یو زنانه بلې ته وي چې خورې د لښکر څه ته وي، هغې ورته وي چې ستا میړه زما میړه. نو موږ ټول چې رایوځای شو موږ معاشره شو. په موږ کې د هر یو سړي چې بد عمل وي د هغې نتیجه مجموعي طور په معاشره کې بدعملي سیوا شي. اوس دغه عمل چې دی هغه جواري یا نشه یا مونځ اودس نه کول یا دغه شانتي عملیات بد او ښه یوازې عمل کې نه راځي. زمونږ هغه عمل چې د هغې د وجې نه معاشره په څه نه څه شکل کې متاثره کېږي، نو هغه زمونږ دغه عمل چې دی نو هغه په بدعملۍ کې راځي. ما د قرآن مطالعه وکړه، ما د حدیث پاک مطالعه وکړه، ما د اسلامي لټریچر مطالعه وکړه، او جرنلی چې د الله پاک او د پیغمبر کوم ارشادات دي او د الله پاک چې دی په قرآن کې کومې ویناګانې دي په مختلف صورتونو کې، مختلف آیاتونو کې د هغې حوالې کې تاسو غواړئ نو هغه به زه ځان له درکړمه په بله خپرونه کې، بلکې ضرور به یې درکړم چې ستاسو تسلي وشي. هغه ټول به درته کوټ کړم. نو هغې کې بار بار دا ویلي شوي دي چې زمونږ دا عملونه اوس قرآن چې دی یا په حدیثو کې، حدیثو پاکو کې تر د قیامت د وخته پورې یو عمومي اصول او یو جنرال خبره شوې ده چې د هغې
انطباق به په وخت او په معاشره کېږي. همدغه اجتهاد مې اجماع امم چې دا نه هغه دغې ته وایي. دا اوس یو عمل دی چې هر سړی لرګي پټوي، هر سړی غلا کوي، هر سړی ماحول ته آلودګي ورکوي، اوبه ګنده کوي، ونې بوټي نه کري. هغه احکام چې هغه د الله او د رسول دي، هغه قانون دی، هغه اخلاقیم دي او هغې سره په معاشره کې ژوند ښه کېږي. نو چې موږ پرېږدو د هغې په ضد، نو دا بدعملي شوه. نو زمونږ دغه بدعملي به آفات ضرور راولي. اوس که دا تاسو نیغ په نیغه په اسلامي سینس کې اخلئ او که په ساینسي شعور یې اخلئ، خو ماحول سره چې موږ څه وکړو، نو دا زمونږ بد اعمالو او زمونږ دغه بد اعمالو نتیجه دا ننني سیلابونه او آفتونه او زلزلې دي. نو یقینا دا اعمالو تعلق آفات سره دی. ساینسي طور دا خبره ثابته شوه او ثابته ده او بیا هم درته ثابته کیږي. نو خپل اعمال نیک کړئ، بد اعمال پرېږدئ چې دا آفاتو نه خدای خلاص کړي او الله پاک خپل رحم وکړي. اجازه غواړم. د الله پاک